ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة البقرة آيات 83 نمبر آيات 83 نمبر آیات. الله رب العزت فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یاد کې هغه وخت کوم وخت چې واخیستله مونږه د بني اسرائیلو نه وعده. میثاق ویل کېږي پوخ لوظ پخې وعدې ته. او وعده څه وه؟ هغه دا وه چې لا تعبدون الا الله، تاسو به بندګي به نه کوئ مګر صرف د یو الله به کوئ، یعنې شرک به ورسره نه کوئ، د الله سره به شریک څوک نه جوړوئ. او دویمه وعده وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره به ښه سلوک کوئ. وذي القربى، او د خپلوانو سره، والیتام، او د یتیمانانو سره، والمساکین، د مسکینانو سره. او بله خبره وقولوا للناس حسنا، د خلکو سره به ښه خبرې کوئ په ښکلي انداز کې. واقیموا الصلاة، اموز به قایموئ. وآتوا الزکاة، زکات به هم ورکوئ. دا خبره دې وعده ته الله واغسته. نو دې بني اسرائیلو بیا په دې وعدو باندې چې دی نو په دې ټولو وعدو باندې مضبوط پاخه پاتې نه شو، ماتې کړې. شرک هم شروع کړو، مور و پلار نافرمانیان هم شروع کړو، خپلوان، یتیمان، مساکین. د ټولو نه د کفر نه پس، یعنې شرک یې کفر دی که نه، لوی غټه ګناه ده، غټه کبیره ګناه ورته وایي. او دومره غټه ګناه ده چې رب کریم فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي ان الشرک لظلم عظیم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. تا په خپل رفتار کې دی نو هغه نرموالی کوه، یعنې په تکبر باندې مه ځه. لکه امین ځای امشه ته ګوره. او دغه شان دا وته چې انسان شرک نه ځان بچ کا. شرک لا تشرک بالله، الله سره به شریک نه جوړه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک غټ لوی ظلم دی، لوی ظلم. او ان الله لا یغفر، بېشک الله نه بخي ان یشرک به، څوک د الله سره څوک شریک جوړ کړي، یعنې شرک کول ول الله چېرته نه بخي. نو اولنی شرط دا دی، اولنی وعده دا ده لا تعبدون الا الله، تاسو بندګي نه کوئ الا الله مګر صرف د الله به کوئ. لا تعبدون کې نفي د هر څه نه، او په الا الله کې بیا څه دی؟ استثناء ده. څه شی دی؟ لکه صرف د الله به کوئ بس. وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره به ښه سلوک کوئ. د مور و پلار سره څومره سخت حکم راغلی دی، که مور و پلار دی کافر هم وي که نه کافر، په تا دا لازم دی ته به د هغوی امداد کړې، د هغوی سره به ښه سلوک. مور و پلار ستا سره ظلم کوي، ستا له حق نه چې ته ورسره ظلم وکړې، ته به ورسره انصاف کوې. یو مور و پلار تا سره داسې ظلم کوي چې هغه ټول خلک مني دا مور و پلار ظالمان دي، بیا به هم ته ځکه چې د پلار د مور و پلار نه دا زوی د مور و پلار نه بدله نه شي اخیستی، او مور و پلار د زوی نه بدله اخیستی شي. څه مطلب؟ که چېرته دا زوی ولګېده او مور و پلارو کې یو قتل کړو یا دواړه قتل کړه، نو دا پلار دا زوی به مړ کولی شي، دا نه به قصاص اخیستی شي. که چېرته پلار او مور ولګېده زوی مړ کړو یا د خپله لور مړه کړه،
د مور پلار بنده نشي اخیستی قصاص نشي اخیستی ټیک ته لږ حکومت په تعزیر ورکوي سزا به ورکوي خو قصاص نشته پکې دومره د مور پلار سره حکم نشي یوازې او په هر حالات کې به ته خپل مور پلار سره ښه سلوک کې او نرمې خبرې به ورسره کوي تا باندې حق د مور پلار چې د هغوی خیال وساتي او کم خلک چې د مور پلار خیال وساتي هغه دنیا کې هم الله تر وتازه ساتي آخرت کې هم الله ښایسته ساتي او کم خلک د مور پلار نافرماني کوي ځکه حدیث شریف کې راځي رضا ربي د پلار که ته خپل الله راضي کول غواړې نو پلار دې راضي کړه که خپل الله ته راضي کول غواړي زما الله مانه راضي شي پلار دې خوشحاله وساته او د مور پلار د مور د خپل د لاندې جنت دی ته جنت ته راس کول غواړې ځکه یو قرآن فرزین کې نشته کوم که څوک قسم وکړي چې ما له جنت خاور راوړه او د مور قدم لاندې خاور شته کې ویسي وله دی نه نسکي د خپل قسم په ځای کو پوه شوې تا قسم وکړي تا جنت خاور راوړم او جنت خاوره چې دی تا د مور د قدم لاندې خاور شته کړه ویې دې وړه دا جنت خاوره ده او ته په حق مور دومره غټ قدر دی ها او د مور پلار انتهایي خیال کوي بني اسرائیلو کې یو شخص و او د هغه ډېر زیات غټ عمر و او 20 کاله د مور پلار خدمت کړی او 20 کاله په ډېرو جهان سره زړه نه مور پلار ضعیفانه شي ول نو د مور د خپل زوی ته دعا وکړه وی الله پاک زما د زوی دله عمر ورکړو د ده نه خپل عبادت کار والي صرف خپل عبادت په ده باندې وکړي او روزي ورته په مفت کې ورکړي چې کله مور پلار وفات شو نو د حضرت سلیمان علیه السلام ته الله وفرمایل چې زما بنده نن د سمندر غاړې ته ورشه او یو ناشنا کرشمه درته ښیم سلیمان علیه السلام سمندر غاړې ته ووته لښکر سره لاړو سمندر په غاړه باندې ګوري څه نشته څه نه ښکاري نو یو پیران دغه تابع یو پیرې ته وایي چې ته غوپه ووهه سمندر کې دننه څه شته که نه هغه چې غوپه وواله سمندر کې دننه ډوب شو لاړه ښه خپل دغه وکړو بیا واپس راغی څه نشته بل ته یې ته ووهه غوپه ووهه هغه هم ورکوز شو د کته هر څه ووتلی په نظر رانغله بل به کې و هغه به کې د ټولو کې د تیز هغه ته یې ورځه دو کار نه دی هغه چې کله سمندر کې اوبه وواله یخ ته ورسېده یخ ته نو یخ کې چې وکتل یو ګمبد دی ښایسته شان دی د ګمبد خواله ورغی دروازه پې د وردن نه شو ښایسته محل جوړ دی او په دې کې یو کس ولاړ دی هغه عبادت کوي د روغ طاقت الله ورکړو د روغ د ګمبد فت کړو د روغه ماڼۍ چوته کړو بر راوخجوله سمندر غاړې باندې کېښوده سلیمان علیه السلام ته نور څه نه وکړو دغه ګمبد د سړی پکې ولاړ دی اوس خپلې خبرې وکړه سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړي ته څوک یې د سمندر کې دننه څه ګورې او دا دروازې کولاوې دي د دې ماڼۍ د دې محل او دې ته اوبه هم نه دننه تلي او ته پکې عبادت کوې داسې قصه روانه ده هغه ورته وایي چې خبره ده وي زه زما مور پلارو د هغو ما خدمت کوو او 20 کاله ما خدمت کړی او زما چې دی نو کله چې زما مور پلار زه ما ته دعا وکړه چې الله تعالی عمر درکړي تا دې الله په خپل عبادت کې قبول کړي بس او زما ځان نه عبادت خوښي به ځان نه ځکه چې څوک کله ما سترګې هم نه لګي نو چې کله زه داسې دغه شوم نو سمندر غاړې ته رالم سمندر غاړې ته چې رالم دغه شان وي عبادت مې کوو دغه شان ماڼۍ یو ماڼۍ نیولې د سمندر په غاړه هغې ته وردن نه شوم چوپړی کړ بیا خبر شوی نه یم زه اوس کم ځای یم بیا هغه ته خو سمندر په یخ کې پروت وي وایي ستا خوراک مرک څه بندوبست دی دغه سهار کې یو مارغه راشي یو غټه مرغۍ راشي او د هغې په دې خوله کې یو دانه انسان د سره مړه دانه غټه او هغه دانه زه وخورم هغې د ټولې دنیا چې څومره د خوراکونو خوندونه دي هغه په دې کې موجود دي په دانه کې نه مانه بوت به ضرورت نه وي خوراک ته ضرورت هېڅ ته مې ضرورت نشته او دغه دی بس الله ته ولاړم او عبادت کوم
وایي تاسو څومره وخت وشو ته دلته ناست یې په دې سمندر په دې یخ کې ته ناست یې څومره وخت یې کېږي هغه ورته په حسابونو باندې نه پوهېږم خو ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه ما لیدلی ابراهیم علیه السلام امتي یم نور حسابونو باندې نه پوهېږم سلیمان علیه السلام چې اندازه ولګول 1500 کاله شو او 20 کاله د مور او پلار خدمت د هغې نه پس بیا 1500 کاله په سمندر کې دننه او ته په وچو به ولې بره ولې نه دغه کوي عبادت ولې نه کوي چې ښکته چې بس ښکته خوشحاله یم ښکته چې کوم سکون دی ما ته که نه بل سلیمان علیه السلام ورته وایي ته راځئ د ما سره ځو زما محل به ویني او زما دغه به ویني دا مشهري به ویني او راځه د ما ځای ته ځو زما مېلمه شوي نه نه ستا ځای ته نه ځم راته به دنیا به دې فریب کې به راشم هر څه به رانه پاتې شي ما ته دعا وکړه زه واپس سمندر ته ښکته دې لاړ شم واپس ښکته کوږ شم ما دې ته ولېږه نه ځم سره زما دغه ځای خوښ دی دغه د ما دومره سکون اطمینان دی که نه چې سخت خوشحاله یم لکه جنت کې ناست یم سلیمان السلام ټیک ته بس هغه واپس هغه پیري ته یې کوزي ده بیا واپس کوز کول دا نور څه نه وه دا د مور او پلار دعا اثر و چې مور او پلار د دعا وکړه که نه نو دا به دعا به تا د جنت کې نه تا به دا په دنیا کې تا ته الله خیر او چې خیرې درته وکړې نو په دنیا کې به الله دا زړه وباسي یاد ولرئ تاسو دا هلکان دومره نه سئ که نه تاسو ته وایم چې څنګه هم د خپلو مور او پلار سره وکړه که نه دغسې هم د خپل بچي کوي چې څنګه مو سره وکړه کنځلې ورته وکړې وایم واله دغه شان به سره کېږي په بني اسرائیلو کې یو شخص بل و نو هغه چې کله وفات شو نو غالبا عیسی علیه السلام زه نه غلطي کوم عیسی علیه السلام په دې لاره تېرېده په مقبره باندې نو داسې ماښام ټیم به شو د مقبرې نه به د خر اواز راتلو خر اواز به چې راتلو یو خر به هغه به په دې مقبره کې منډې والې او شاته به بس یو کس خوشي او لښته به ورسره و دې خر به چغې والې بیا به دا خر چې کله بس ښه ستړی شو نو بیا به راغی دې قبر ته بیا دنده شو قبر به لاره ورکړه بیا به دنده شو د هغه قبر نه به د خر اواز راتلو عیسی علیه السلام تپوس وکړو ګیر چاپېره هغه علاقې نه چې دا څه قسم د شروع ده دا څوک دی دا خر څوک دی او دا بیا د قبر د خر د اواز ولې راځي دا خر څونه پس دا خر نه دی دا زموږ د کلي کې یو نوجوان او دا به چې کله مور ته به یې دغه کوو نو مور ته به یې خرې به چغې مه وکړه خرې د خر به شان برډېږه راته مه خپلې مور ته به یې نو مور ورته وایي ځه یا الله درته وښیي نو خیرې ورته وکړي دا بدبخته چې تو پاس شوی دی په دې قبر کې که نه دی وایي روزانه په دې قبر کې له سزا فرشته ورکوي چې فرشته دی په قبر کې دی اوس خر شوی دی مور ته یې ته خرې غوندې کې برډېږه مه ماته الله ته خر جوړ کړو قبر کې اوس خر دی او ماښام راوځي او په دې مقبرې کې دا فرشته دا منډه ورکوي ښه یې ستړی کړي بیا دغه د ودن نه شي او بیا یې راکړي وایي سمې ووایي دا چېرې د قبر نه راوځي د خر د اواز کوي دغه اوس عمر دغه د عمر دی د مور دغه دی د مور چې دی نو په خیرو کې تللی دی دا یاد ولرئ بله تاسو ټولو ته وایم چې د مور پلار چا ژوندي دي که نه د هغوی قدر وکړئ قدر د مور پلار ستاسو خلک وایي زما سره وایي ټیک ته هغه خبره ټیک ته چې کوم دوی سره ډېرې پیسې دي مور پلار د هغه نه خوشحالې یوازې په پیسو د مور پلار نه خوشحالېږي دې مور پلار سره کښېنه خپلې خبرې جوابونه ورته مه ورکوه که ستا مور پلار یو غلطه خبره هم تا ته وکړي که نه غلطه ستا ځای نه سره مه یم نو بیا ته ټیک وې زما پلار ټیک وې هغه به خوشحاله شي او چې ته وایې چې مړه سړی ته په څه پوهېږي ما سکول کړی دی ما تعلیم کړی دی یا ما سبق ویلی دی زه عالم یم زه دا یم زه دا یم تا چې خبره ورته مکمل غلطه ده د هغه زړه خفه کړي ټیک ته هغه خبره غلطه کړي خو ته ورته باټن کې مه کوه جواب مه ورکوه چې تا ته پته وي چې ما د مور پلار زړه خفه کېږي مه کوه ته ځکه چې قرآن کریم کې الله فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما تاسو به د خپل مور د اف لفظ هم نه وایي اف اگر سړی د کار باید وشي که نه دا کتاب زما ټپ وشلې ده پاڼه وشلې مړه اوف پاڼه وشلې ده دا به د مور مخکې هم نه وي ځکه تا به ټول عمر عبادت کړی هغه په یو دقیقې ځای باندې ځای شي ختم به شي برباد به شي د مور او پلار دې نافرماني وکړه او خیرې درته وکړي د مور او پلار مخې دعا واخلي هغه چې په هر حالات کې دي ځکه نبي علیه السلام مبارک دا دغه کړی چې چا یا مور او پلار دواړه ژوندي وي یا یو ژوندی وي د بوډاوالي په حالات کې دومره خدمت ونه کړي چې د هغو نه په هغه باندې جنت ونه ګټي ځان نه دا دې هلاک شي
ایمان چې امین د کوم خلکو چې هغه مور او پلار نشته د پوسټ بیا وکړي د نور سبا نه خو دا دعا دروازه به بند شي چې مور د دعا وکړه په شرط دی مکنه دا کې دا خو دې فصل نو هغوی په معمولي خبره اصلي اکثر خفه شي انسان دی جنګ جګړه کور کې راشي بل څه راشي بس ځان ذلیله که ورته لاړ شي هغه د خپلو کیسو درته وکړه ځان ته ذلیله کوې زه ذلیله یم بس ما معاف کړه هغه به دې راباندې خپل به او چې ته چې نه ما باندې به راځي او زه ځان نه پلار یم نو داسې نه کېږي ځان به هم تباه کړي او هغه به هم چې دی نو خپل بچي به د سبا د کار به سره کوي نو همیشه ځان ته هم ویم تاسو ته هم ویم دغه د قرآن کریم د وبالوالدین احسانا د الله نه پس د الله د رسول نه پس لوی حق هغه د مور و پلار دی لوی حق د مور و پلار ایک نمبر کې الله رب العزت رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هغې په درېیم نمبر کې مور و پلار دی حق به تاسو دیوالی څنګه چې هم سره کوي دي اواز خل ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام یو شخص راغی وایي چې زما پلار زما پیسو کې چې کوم دی دخل کوي زه پیسې ګټم او دی کله یو ځای کله بل ځای لګوم زما نه تپوس نه کوي هغه ورته وایي ته او ستا پیسې مال جان ټول ستا د پلار کم دی کوي څه به ورته ستا به ورته کار نشته خو د هغوی دا مطلب نه چې لکه خالص پلار بوش بل کار به دغه نه کوي نه خو د مطلب دا چې د مور پلار قدر ډېر هغه ډېر سیوا دی مرتبه ډېر سیوا دی تمه ډېر حق دی هغه به خیال ساتي نو موږ تاسو ټول د الله پاک د مور او پلار قدر کوونکي جوړ کړي او دا یو داسې سرمایه ده چې دا بدل الله په دنیا کې نه پرېږدي هغه په دنیا کې ورکوي ښه ده وکړه ښه به کېږي وده نه کړه په دنیا کې بدل الله دی الله دې ما تاسو سره په دې عمل مو توفیق راکړي واخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا لك Mana pasti